ډېر خلک یې راځي لمونځ به وکړو دا ډوډۍ به کراره وخورو. یو چا ته مې ورته وروسته بیا ځان ته سوچ څه دی ډېر وخندل وایي دغه ټک ته خو بیخي د موږ پام نه و دا خو رښتیا موږ دغسې کوو دا لمونځ به زر وکړو کله سفر نه راسي دغه نه دا لمونځ به زر وکړو دا ډوډۍ به بیا په کراره وخورو. خدای دپاره ډوډۍ وخوره لمونځ په کراره وکړه. دا ګور د اکثرو خلکو عادت د دې ته ورپام نه وي دا ورپام کوی داسې دې نه وایي چې راځي لمونځ وکړو زر زر بیا به ډوډۍ په کراره وخورو. او که سړی مانځه ته نشاط وي راځي اوس ښه برابر یو ښه لمونځ به په اطمینان وکړو هلته به ډوډۍ چې خورو دا پروا نه لري. خو دغه ټکی چې راځي لمونځ به زر وکړو بیا به ډوډۍ په کراره وخورو چای به په کراره وچکو په اطمینان به ورته کښېنو ښه تکیه به ورته وکړو دا منه چې هغه ډوډۍ او چای موږ ته د لمانځه نه اهم ده. دغه ډوډۍ چې خوړل کېږي د اهمیت د ډوډۍ د وجې نه د اهمیت د لمانځه د وجې نه. او امام سمبرک ډېره ښه لنډه خبر کې کړ رحمت الله علیه وایي د ما چې ټول لمونځ ډوډۍ سي خوراک سي له دې نه دا ښه ده چې خوراک مې لمونځ سي چې خوراک باندې ناست یم وایي جمع تېره سوه هلته زړه ورته ورختلی نو دغه خوراک دې په عبادت کې حساب سي. او که هلته په مانځه ولاړې او لمونځ دې خوراک دا خوښه نه ده